أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. دی مولا معرفت حوالی سره نن ایمو شپږم مجلس دی. دغه امام معرفت چې دا انسان دی مقام ته رسوي چې دا انسان بیا ای مولا لښکر کې شاملیږي او د مولا انصارو کې د مولا مددګارو کې بیا شاملیږي او ای معرفت حاصلول یې ولته بیا خدای دومره مقام ورکوي چې هغه د مولا جنډې لاندې ناست وي. دومره مقام و مرتبه دی. موږ سره هغه انسان چې هغه د مولا معرفت حاصل کړلو هغه مقام و منزلت و مرتبه په متعلق غیبت نعمانی باب نمبر 25 کې امام جعفر صادق علیه السلام فرمایش کوي. مولا دی چې چا هم چې خپل وخت امام معرفت حاصل کړلو او د مولا ظهور نه مخکې مړ شولو دا سړی یخ سړي غوندې کې دی چې هغه امام لښکر کې شامل دی، بلکې دا یخ سړي غوندې کې دی چې هغه د امام جنډې لاندې ناست دی. یعنې دومره مقام و مرتبه دی چې کوم انسان د خپل وخت امام معرفت حاصل کړلو. اما هغه انسان چې هغه د مولا معرفت نکو حاصل یا یې سستی وکړله یا یې په زوره د مولا معرفت پرېښللو، هغه په متعلق مفاتح الجنان زیارت صاحب العصر کې د اهل بیتو کلام دی. هغه کې داسې میلاویږي موږ ته اهل بیت یې چې چا هم چې ایمو ولایت نه خوله تاو کړله، ایمو په متعلق نااشنا پاتې شولو، ایمو په ځای بل چاته ځای ورکړلو، الله رب العالمین به هغه پړمخې جهنم ورته چوي و هغه به هیڅ قسم د عمل نه قبلیږي و قیامت ورځې باندې به هغه انسان هیڅ اهمیت هیڅ قدر و قیمت به هغه انسان نه وي. دوستان عزیز، د مولا معرفت دا ډېره اهمه مسئله دی. ویلې چې انسان بیا دغه مقام ته رسیږي چې هغه بیا جهنم اور کې پروت وي. هر انسان ته پکار دی چې انسان د خپل وخت امام معرفت حاصل کی چې مکه امام لښکر کې شامل شي و امام سره لښکر کې خدمت وکړي. وصلی الله علی محمد و آله طاهرین.